पाकिस्तान نه ډیزرو کوي چې پاکستان د دویم ټیسټ میچ هم د بنگلاديش نه وګټي ځکه په دې ټیسټ میچ کې په دې سیریز کې چې پاکستان څومره ګنده کرکټ کړی دی څومره ګنده فیلډینګ څومره ګنده بیټینګ بالینګ کې بیا هم لږ ډیره گزاره پاکستان بادرانو کړی ده خو ګندای ترین بیټینګ ګندای ترین فیلډینګ پاکستان کړی دی او بنگلاديش کې چری دا دویم ټیسټ میچ هم بایلی نو دا به بنگلاديش زیاتې کوي او که تاسو د پاکستان کرکټ فین اوس هم دا دعا کوي چې دا میچ پاکستان وګټي نو دا تاسو بنگلاديش سره زیاتې کوي ځکه بنگلاديش چې څومره خشته ټیسټ سیریز څومره خشته کرکټ د پاکستان خلاف د پاکستان په کور کې وکړو نو بنگلاديش ډیزرو کوي چې پاکستان ته پر دویم ټیسټ میچ کې هم شکست ورکړي د څلورمې ورځې لوبه اختتام پذیر شوې ده بنگلاديش له صرف 143 رنز پکار دي د 15مې ورځې باندې دا میچ ګټلو لپاره او ټول کلاډیان لا مطلب لس واړه وکټې په لاس کړي د بنگلاديش مکمل سکور کارت له طرف لزو چې پاکستان په سیکنډ بیټینګ کې څنګه بکواس بیټینګ کړي په سیکنډ اننګز کې مکمل سکور کارت له طرف لزو تاسو په سکرین باندې ښکاری سکور کارت دارې ما راوړل دی کې د پاکستان سیکنډ اننګز تاسو ګورئ په 172 باندې ټوټل ټیم آوټ شوی دی د پاکستان چې عبد الله شفیق پکې 3 رنزونه کړي سای مایوب 20 خورم شهزاد په 0 شوی چون کې دای ذکر راوخ کې او دای ابل ورځ راوخ کې ځکه چې لاست ورونه خو هغه په ورځ هم دی آوټ شوی شان مسعود 28 بابر اعظم 11 سعود شکیل 2 رضوان 43 هائی سکور چې کم دی رضوان او آغا سلمان ښه پارټنرشپ کړو آغا سلمان 47 محمد علي 0 ابرار احمد 2 او میر حمزه 4 172 باندې د پاکستان ټوټل ټیم آوټ شوی دی جی اور 12 رنز لیډ هم پاکستان ته ملو شو نو 184 ټارګټ د بنگلاديش ټیم لا ورکړل شوی دی چې 182 کې بنگلاديش الریډي 42 رنزونه هم جوړ کړی دي کرا شومونګه د بنگلاديش بالینګ وګورو نو حسن محمود په کډیر خپل بالینګ کړی دی 1043 کې 15 وکټې اشتلی تسکین احمد 1040 یو وکټه ناهدرانا پکې زبردست بالینګ کړی 11 ور 44 رنزونه او سلور وکټې اشتلی ناهدرانا سپیس چې کوم زبردست سپیس سره بالینګ کړی یار بنگلاديش له دا یو ډیر خپل بالر ملو شوی دی کوز ور پسې موږ د بنگلاديش سیکنډ بیټینګ وګورو نو بنگلاديش سیکنډ بیټینګ کې هم 42 رنزونه جوړ کړي په اوپنرانو باندې 31 رنزونه پکې ذاکر حسن کړی دي او شادمان اسلام پکې هم 9 رنزونه کړي دي په نور لس بالونو باندې او ذاکر حسن اننګز که تاسو ګورئ نو د ون ډے نه هم ښه بیټینګ کړی مطلب په 23 بالونو باندې 31 رنزونه جوړ کړي دي چې 2 چکی او 2 چوکي د په اننګز کې هم شامل دي د ون ډے غونټه بیټینګ کړي اټیکینګ گیم کړي 134 سټرایک ریټ سره په ټیسټ کې بیټینګ کړي دي چونکه لا سبار واز ولا هم شته او سبار واز کې بنگلاديش له صرف 143 رنز پکار دي او لس وړه وکټ د بنگلاديش په لاس کې دي نو بنگلاديش سره غټ چانس دی او پاکستان چې څومره ګنده کرکټ کړي د نو پکار هم ده چې ډیزرو کوي پاکستان چې دا میچونه بایلي ځکه په داسې کنډیشن کې چې خپل کنډیشن دي د تاسو خپل هوم ګراوندز دي په دې کې هم تاسو داسې پرفارمنس کوئ غم د بنگلاديش خلاف چې په تیر شوي 23 کالو کې بنگلاديش د پاکستان نه ټیسټ میچ نو ګټلې اور دې سیریز ته دا غوډو منې ټیسټ هم در نو ګټلو او دا په دویم کې هم د پاکستان ټیم راګیر کړی دی جی نو بنگلاديش ډیزرو کوي چې دا ټیسټ میچ د پاکستان نو ګټي دا مکمل سکور کارت تاسو هم خپل رائے ما سره په کمنټ کې شریک کړئ والسلام